خدزلا پمینا وورا دا اللہ دی احسانونا دا اللہ دی احسانونا دا مولانا حکیم اللہ فاروق قول بیانونا قول بیانونا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رأيت في المنام كأن رأسي ضرب فتدحرج فاشتد على أثره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأعرابي لا تحدث الناس بتلعب الشيطان بك في منامك رواه مسلم. دی حدیث کی او دی سره متعلقه نور روایت دی کی دا خبر بیانیږي چې دا شیطان په هر طریقه باندې انسان ته نقصان رسوي. کله دا خوب خرابول غواړي او کله خفه کول غواړي. په خوب کې دا انسان کله خفه کی او کله خوب ګډوډ کی. نو هغه راشي او دته داسې وسوسې او سوچونه ورواچي چې دا ویری او د هغې د وجې نه دا خوب ګډوډ شي وروسته ورسره سوچ پیدا شي چې ما خو داسې یو خوب لیدلی دی دا خوب په خطرناک وي دا به نقصاندهي په هغه یره یې راواخلي او سوچونه وهمونه شروع کړي. نبي علیه السلام وایي دغه سوچونه وهمونه مه کوئ. نبی علیہ السلام ته یو موقع باندې یو سړی راغلی او ورته وویل د الله پیغمبره ما په خوب کې داسې ولیده چې زما دا سر ووهلی شو ایسته ورغړېده رانه ما به د خپل سر پسې منډې والې رانیولم چې دې په خبره وکړم نبی علیه السلام باندې چې ته ویل شیطان در باندې لوبې وکړي نو ویل خلکو ته مه بیانوه په خوب کې در باندې شیطان لوبې وکړي نو لا خلکو ته مه بیانوئ. دا شیطاني خوب دی. دا شیطان د انسان د خفه کولو دپاره داسې هیبتناک خوبونه انسان ته ورښایي د هغه په ذهن کې داسې خبرې ورغورځوي چې دا ویرېږي. دې وجې نه حدیث کې راځي چې کوم نیک خوبونه چې دي دا د الله د طرف نه دي او کوم دا وسوسې او سوچونه او خیالات ورته کې چې راځي دا د شیطان د طرف نه دي. چا چې داسې د یېرې خوب ولیده هیبت والا خوب یې ولیده نو بس لاړې لږیز طرف ته توکي اعوذ بالله دې ووایه او دا خپله ډډه او اړخ دې بدل کړي دا د نقصان نشي رسولی. علماء لیکلي دي چې خوبونه درې قسمه دي. کله چې انسان خوب ویني نو درې قسمه یو ته ویلی کېږي بشارتونه چې هغه د الله تعالی د طرف نه وي. په هغې کې کله داسې وي چې د انسان دپاره پکې خیر وي کله پکې د انسان دپاره شر وي خو د بشارت او خوشحالۍ ته پکې غلبه ورکړې ده نو ټول ته بشارتونه ویلي دي. بل هغه دی چې هغه هیبتناک او د یورې خوبونه او دریم هغه دی چې هسې خیالات د انسان ذهن ته راشي د ورځې څه شیونه لیدلي ګرځېدلی راګرځېدلی نو د شپې په خوب کې ذهن ته هغه خیالات راځي. نو په دې کې دا یو قسم خوبونه صحیح چې هغې ته کوم ته بشارتونه ویلی کېږي او دا خوبونه صحیح او څومره چې دا زمانه خوا کېږي قیامت را نږدې کېږي نو خوبونه به خلک ډېر ویني. کله به په خپله باندې خوب ویني کله به ورله بل څوک د هغه دپاره خوب ویني. بل دا هیبتناک خوبونه چې د هغې دې پروا نه کوي د هغې دې پروا نه کوي بس هغه شیطاني خوب دی هسې رایری یا په خیال کې کوم شی نه راځي د ورځې څه لیدلي او د شپې ویني د هغې دې پروا نه کوي. دا یو قسم خوب داسې دی
بشارتونه چې ورته وایي په دې کې دوه قسمه خوبونه وي یو دا چې د خوشحالۍ غونډه کې ورته ښکاري او ښایسته خوب ورته ښکاري چې یاره دا خوب مې ښه دی نو دا دې بیا خلکو ته بیان کړي خو چا ته یې بیانوي دوه قسمه خلکو ته یې بیانوي حدیث کې راځي نبي علیه السلام فرمایي چې دوه قسمه خلکو ته دا خوب بیانوي یو هغه چې هغه ستا خوښي ستا د هغه په خپل منځ کې مینه او محبت یا ستا د هغه سره محبت نو که ته ورته خوب بیان کړې نو ته په دې پوهېږي چې دا ماله غلط تعبیر نه راوباسي که ښه تعبیر نشي راایستلی صحیح تعبیر نشي راایستلی نو غلط تعبیر نه راوباسي نو هغه ته دا خوب بیان کړه دویم دا چې څوک د خوب په تعبیر باندې پوهېږي نو هغه ته بیان کړه د دې نه علاوه بیا چاته نه بیانوي ځکه د خوب د تعبیر مثال حدیث کې داسې بیان شوی دی لکه د مرغۍ په خوا پسې یو شی ځوړند دی نو بس ځوړند دی نو ایسته زنګېږي چې کله خو تعبیر د هغې سړی وباسي نو ایسته وغورځېږي نو اوس که سړی وران تعبیر وباسي وران او خوب راشي او که صحیح تعبیر وباسي نو صحیح راشي د دې وجې نه هر چا ته دا خوب بیانول نه پکار چا سره چې محبت او په دې پوهېږي چې دا ماله غلط تعبیر نه وباسي او یا څوک پوهېږي نو هغه ته او دا کوم شیطاني خوبونه چې دي د دې باره کې یو دا شو چې اعوذ بالله دې ووایي بل دا خپله ډډه یې بدل کړي ګس طرف ته یې لاړې توکي او راپادې چې منډې وکړي او نور ته دا نقصان نشي رسولی چاته یې نه بیانوي چې د کوم خوب نه یېرېږي هېڅ څه نقصان ورته نشي رسولی خو که بیان یې کړو نو بیا کېدلی شي نقصان دا شیطان هغه وسوسې د انسان دپاره چې هغه خوب هم خرابوي او خفګان هم پیدا کوي نو په دې کې به سړی داسې احتیاط کوي او بالکل په دې پسې ورپسې کېږي نه ګڼي چې ما د یېر او د حیبت خوب لیدلی دی او دا به اوس څه کېږي بس د الله نه د خیر سوال کوي او ځان سره دې پټ وساتي چاته دې نه وایي هېڅ څه نشي کېدلی وصلی الله علیه